زه یو داسې وظیفه در کومه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څوک چې په ورځ کې دغه وظیفه 100 کرتې څوک وکړي 100 کرتې، الله رب العزت به 4 انعامات ورکړي. یو انعام دا دی چې رب ذوالجلال به فقیري ختمه کړي، غریبي او محتاجي به خدای ختمه کړي. دویم انعام دا دی چې الله رب العزت به دغه سړي ته په ټولو خلکو کې مالداري ور نصیب کړي، یعنې مالداره به خلکو کې دی وي څوک چې دا وظیفه کوي. او دریم انعام دا دی چې الله رب العزت به د قبر سختۍ ونه ساتي. او څلورم انعام دا دی چې د جنت دروازې چې کم زنځیر دی اول بغه دی لاس ور وړي او دته به کلاویږي. معززو هغه وظیفه څه دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې ورځ کې 100 کرتې دا وظیفه کوي، لا اله الا الله الملک الحق المبین. آسانه وظیفه دی رونو، لکه ډیر خلک مونږ ته دا رنګونه کوي، پوښتنې کوي یاره مولي صاحب زمونږه فقیري محتاجي غریبي ډیره زیاته دی، څه وکړو؟ بلکل لارې مو بندې دي. نو معززو دغه وظیفه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه ښودلې شوې دی امت دپاره چې که زما امت کې څوک غریبان وي، فقیران وي، مسکینان وي، نو هغه د دا وظیفه کوي، لا اله الا الله الملک الحق المبین. دا ورځې د 100 کرتې کوي، الله رب العزت به 4 انعامات ورکوي. یو انعام دا دی چې فقیري، غریبي، محتاجي به ختمه شي، هیڅ چاته به هم دی محتاج نه وي. او دویم انعام دا دی په ټولو خلکو کې به مالداره دغه سړی وي، مالداري به الله جل جلاله ورکوي. او دریم فضیلت دا دی چې د قبر عذاب نه به الله رب العزت د قبر سختیو نه دا ساتي. معززو نبی کریم علیه السلام فرمایي وی 2 شپې بلکل ګوره هیرې نه کوي، یو د قبر شپه او یو چې سبا کله قیامت وي دا نن شپه وي، سبانۍ شپه هیره نه کوي چې کله قیامت شپه وي. دا ګوره ډېرې سختریزې شپې دي. معززو د قبر هغه سخته شپه چې نبی علیه السلام فرمایي کله مړی وشي او قبر کې دفن شي، وی دی چې د خپل خپلوان څنګه تی لاړ شي، دی دا سر اوچت کې دا سرې کاڼې سره ولګېږي، وی ده ته دا ټیم رایه شي چې و دا زه کوم ځای ته راغلی یم. نو دغه شپه هیره نه کړي عزیزانو. خو که څوک دغه وظیفه کوي نو الله رب العزت به د قبر د پریشانۍ نه، د سختیو نه انشاءالله الله په توفیق سره د دې وظیفې په برکت سره به دغه سړی د قبر عذاب او د قبر سختیو نه هم محفوظ وي. نو معززو دا وظیفه کوئ. او بل د جنت دروازې ته تلل ګوره دا ډیر مشکله دی. هغه سړي دپاره چې هغه دا وایي چې زه د جنت دروازه کولاو کم او هغې زنځیر ته د لاس ور وړم، نو دغه وظیفه دې کوي، دا ما چې کومه بیان کړه. صلی الله تعالی